د کوزدر تالاش د شخیل قومي اصلاحي جرګې مشرانو ویلي دي چې دی په تالاش کې د ټوپک د سوري لاندې ژوند تیرول نه مني او د امن او امان خراب صورتحال باندې به ډیر زر د ګرین جرګې تابع کولی شي. د تالاش اصلاحي جرګې مشر ملک تاج محمد خان په مشرۍ کې تالاش کې تابع شوي درنې غونډه چې پکې د جنرال سیکرټري ډاکټر نور محمد په شمول بیل کلونه مشرانو شرکت کړو. وینا په وخت د جرګې مشر ملک تاج محمد خان، ډاکټر نور محمد، سید حسن وکیل، حلیم اسد، عبدالله مدني، خلیل الرحمن، سید محمد، عبدالمحمد، شیر محمد، بازیر خان، دلاور خان، ملک عبدالرقیب، یاسین، ګل حکیم، ملک موهب، ملک نادر خان، حبیب خټک او نورو په سیمه کې د امن او امان په خراب صورتحال بازار کې د آیس په شمول نورو نشئی سوزونو خرڅ مخنیوي کې پولیس په ناکامۍ ټکونه وکړل او بهر نه راتلونکو خلکو زمکو خرڅ پابندۍ سره په کوزدر کې په زمکو د جګړو لویه وجه د لینډ سیټلمنټ نشټوالی وګرځو او د حکومت نه لینډ سیټلمنټ سره تالاش ته د سب ډیویژن درجې ورکولو غوښتنه وکړه. اجلاس کې مشرانو په نامساعد حالاتو کې د تالاش پولیس سټیشن ایس ایچ او ایوب خان او د هغه د ټیم په کارکردګۍ د اطمینان اظهار هم وکړو. زمونږ تالاش خاوره ډېره د امن او د مرکو د جرګو علاقه وه او انشاءالله اوس هم زه دومره بدې نه ګڼم نسبتا د ټولې ضلعې په نسبت اوس هم تالاش په امن دی خو که لږه ډېره ټک ټکو کېږي نو دا چونکې زموږ د آبادۍ تناسب وګورئ چې یاره زموږ آبادۍ کې څومره زیاتوالی را روان دی 4 کونسلې دي لکونو آبادي ده او د کاټکلې نه واخله او هغه د جاپان پول او د سوګیر کمالا پورې دا ځان له د یو سب ډیویژن لیول علاقه ده نو زه غندنه کوم چې دا کم عمل شوی دی په دې نږدې ورځو کې 3-4-5 خو بیا هم زه د تالاش د پولیس کارکردګي چې کومه ده هغه بده نه ګڼم او په دې بنیاد یې نه ګڼم چې یو سړی راغی انټر شو نو دا خو تاسو ته پته تالاش ته خو بلا لارې دي که نه نو یو سړی انټر شو د هغې باډوان نه یا د خادګزو نه خو کمال خو د پولیس دا دی چې فلفور هغه ګرفتار شو سړی راغی د ارنګ نه او زموږ په بازار کې یا په دغه ځای کې قتل وکړو خو سړی تلی نه دی په نګرۍ کې که واقع شوې ده سړي ګرفتار شوي دي نو داسې به هم نه کوو چې یو طریقه ټریپک به چلوو چې یاره که پولیس کارکردګي ښه ده نو موږ به هغوی ته داد ورکوو. په سیمه کې د امن او امان دپاره د جرګې د جنرال سیکرټري ډاکټر نور محمد تجویزونه څه داسې وو. زما یو تجویز دا دی چې موږ د ټول د هرې پارټۍ تحصیل مشري او که ضمني مشري او هغې دلته تالاش کې موږ د قومي جرګې تحت دا خلک راغونډ کړو د خپلې خبرې ورته کیدو او د هغوی هم رایې دې کې شامل کړو. دویم تجویز زما دا دی چې که موږ داسې اعلانیه جاري کړو چې که د بار نه کم سړی راغی په تالاش کې داسې شی وکړو قومي سطح باندې دا زموږ د ټول قوم دشمن دی دوی ولی هر څوک چې نو دا که څوک څه کوي نو د دباو تحت به بیا سبا څوک نه راځي وایي چې هلکه قوم دا اعلان کړی موږ داسې وکړو چې د نګرۍ واقعه وشوه داسې پرون بله واقعه هم شوې ده ډزې پکې شوي دي ملګري په سبا پکې خبر هم ده ملګري شوي موږ دا پابندي کیدو چې د چا په منځ کې د ځمکو څه تنازعه ده هغې دپاره دې قومي جرګې ته رابطه کوي یا په خپله دې جرګه جوړوي او که په جرګه سره خبر یو ځل حل نشي بل ځل حل نشي خو که چا ډز وکړو او بې ځایه ډزې وکړو دغه ډز والا سړی چې کوم دی دا به زموږ د ټول د 4 کورسونو د قوم دشمني او موږ به د دغه خلاف موږ به د دغه سړي خلاف ودرېږو دغه سړي به کې که موږ د دې امن او امان په حواله موږ د دې 2 خبرو د دې انتظام وکړو. دریم تالاش ته چې کم سړی راځي و هغه ځمکه علي زما ټول مخکې مونږ کړي و بیا دی مونږ ته پته نه باجوړو کې یو سړی د بار نه راغلی دی او ملک صاحب درې په دغه کې راغی فوري طور د دغې ویریفیکیشن پکار دی چې دا سړی چې راغلی دی دا د کوم ځای دی او ده ته وایي چې روز ځمکه ټیک شو ځمکه درکوو ځمکه واخله دا وکړه خو لاړ شه د تاڼي نه خپل ویریفیکیشن وکړه چې ته دا شناختي کارډ ویسه چې تا د هغه ځای معلومات وکړي چې ته په کوم څه شي راغلی دښمني دي درته بل څه شی دی موږ ته دې علاقې ته فساد راوړي درې که دا 2-3 سیزونه زما خپل رایه دی چې په دې باندې موږ عمل وکړو زموږ جرګه دې باندې انشاءالله بیا هم پې بس کړي خو که ستاسو راسره په دغه کې ملګرتیا انشاءالله. د تالاش اصلاحي جرګې مشر ملک تاج محمد خان د تجویزونو منظوري ورکولو سره د ګرین جرګې تابع دپاره زیاته کړه سه باور کړه بیا ووایم چې موږ آینده اجلاس کې ټوله جرګه م راوغواړو 200 ممبرانو او ورسره د ټولو سیاسي پارټو مشران هم راوغواړو او که ستاسو اجازت و مشوره پرې راله نو
مونږ انتظامی بالا دوانه حکیمان د انتظامیه هم په دې کې راوغواړو چې هغو ته خبره ورسو ځکه چې مونږ قوم له اجازت ورکو چې یاره تاسو که سړي داسې کار کاوه نو په هغه ډز وکئ مونږ به په شا ولاړ نو بیا چې په دې کې زمونږ سره انتظامی خلک موجود دي چې بیا زمونږ د هغه سړي فکر نه کېږي په دغه خبره خو زمونږ عمل شو انشاءالله چې په مناسب ټیم باندې به که هفته پې لګي او که 2 ورځې پې لګي ډاکټر صاحب مونږ به مشوره وکړو راوبه غواړو او تاسو ته پکې درخواست دا دی چې چاته خبر وشي نو چې هغه خپل ملګري د کلي مو سره خبر کړو جرګه تقریبا ټوله حاضره دوستانو دغه خبره خو د دغه حده پورې حل شوه چې زمونږ د راغونډېدو مقصد دقه دی چې مونږ د سیاسي مشران او انتظامي مشران د ځان سره کېنوو دا کم کارونه چې کېږي نو چې د دې مخنیوي دپاره په شریکه سوچ وکړو د تالاش امن بحالۍ دپاره ګرین جرګې تابیا به د جنورۍ په 2 تاریخ کولی شي